پوره خبرې کوم چې دا ولې داسې وه. حفاظ باندې یو لنټر جوړېده او هغه راپرېوتی دی. په هغې کې څه کسان زخمیان دي، څه پکې ګیر دي. ریسکیو 1112 ټیم هم په موقع باندې راغلی دی. ګورو څه کسان پکې دننه ګیر دي. دا د کوم دوه درې کسان پکې دننه ګیر دي. تاسو ته کیمرمین ټول ګیدرینګ ورته د دې आवाज درځي مړه आवाज کم دی راځي هغه نمبر باندې دې کسان आवाज امیر څه بخوځه دې څو کسان دننه ګیر دي کاکا؟ دغه دوا یو هم درو کو یو پکې وي او څونه پکې ټوټل زخمیان دي؟ ټوټل سلور وړي یو نور لا پته نه لګي یو خو پکې لا پته نه چې مړ دي جام دي دې پته نه لګي. او دا لنټر کله تاسو باندې راپریوت؟ اوس را پرې پته کړ اوس راپریوت ها لکه نه کېږي آپ جاو نیمه غنټه درې په وخت کې ها یو کس کېږي ها هغه لاړ شي هغه سر مې تاسو دغه وکړ تاسو به خو دا ویډیو کتلی می دا اکثر د شټرینګ والا مرګري دا نه غواړي چې دا شټرینګ د راپروزي خو دا حادثې راځي د دې د اوزار د وجې دا حادثې ډېرې زیاتې راځي. نو دوی نه زموږ یو ریکویسټ یو درخواست دی چې خپل لپاره د خپل شټرینګ د لرګي اوزارونه چې کوم دي دا مضبوط کړي ولې چې اکثر هم داسې حادثې راشي او لرګي ماشي د وجې ټول لانټر راپروزي او اکثر داسې حادثه راشي او پرې کې څه نه څه نقصانات وشي جاني مالي ټول نقصان کېږي. نو زه درته دا یو ریکویسټ مې د دې مرګرو نه چې کم از کم د خپل اوزار صحیح کړي.